وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نه روایت ته فرمای خصلتان دوا عادتونه دي لا یجتمعان فی منافق منافق سړي کې دوا عادتونه نشي جمع کېدل دا د مسلمان سړي عادتونه دي. نمبر 1 حسن سمت لوند لیکلي خلق نیک اخلاق تل شي او بیا سره مخته بیا لیکلي برسې کې لوندې نیک روش ښه روش تل شي ښه عادتونه. ولا فقه فی الدین دویم شی د په دین کې پوهه حاصلول دا په منافق سړي کې نشي جمع کېدل بلکې دا د مسلمان سړي عادتونه دي. رواه الترمذي. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ علیہ السلام فرمای من خرج فی طلب العلم کوم سړی د علم په طلب کې وته لوند سره لیکلي دي الشرعي شریعت ولا علم مراد ده نور د خالق نن سبو تعلیم ته علم نه خاغه علم کې نه رسی په هو فی سبیل الله دا دی الله په لارې کې شمرل شي حتی یرجع تر واپس کی داري پرې سره واپس شي. رواه الترمذي والدارمي. وعن صخبرة الازدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نه روایت من طلب العلم کوم سړی علم لټول منز د کوي بس یایي کان کفارة لما مضاه کان کفارة نو د علم به کفاره وي لما مضا د تیر شي ګناهونو د پر لاندې لیکلي من ذنوبه الصغار وړو ګناهونو سره معاف کیږي. کفاره چې شتل شي پټونکي تیل شي دا سړی شای پټوي ځکه کفارې نه وتیل شي ګناه پټوي ډنګونې غونې خاتم کی پټ کی. رواه الترمذي لیکن سړی کې به وایي ټو سره پټوي که نه دا شی ته دوه شی کې پټوي. رواه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث ضعيف الاسناد وابو داود الراوي ضعفه ابو داود راوي څه دا کمزور شمرل شي لاندې سره لیکلي هذا غیر ابي داود صاحب السنن دا ابو داود نه د کومه کتاب ویل شي بالي درجه کې صحیح ده هغه ابو داود دا بل ابو داود ده. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمائی لن يشبع المؤمن من خير مسلمان سړی د خیر نه مړیږي لوند لیکلي عن علم مرادنا علم دا سدي علم نه بالکل نه مړیږي صحیح مسلمان سړی يسمعه ويري چې ته مليږي ويري د سینې سره دا ډیر دایره دوه ور مردل او درې وري حتى يكون منتهاه الجنه تر دې پر سدي سړی انتها به جنت یوره پریدا نه پریږدي علم وفوت شي الا بس پوته. رواه الترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمایي من سئل عن علم کایو سړی نه د علم په باره کې تپوسونه وشره د پلانکای شې څنګه د څنګه کې د څه مسله ده دي علمه دي سړی ته معلومه او خو ثم کتمه به دی پټي جواب نه ورکي یا به سواجن یا به شی احتیاطونه پوتې شخاصي بس جواب نه ورکي پوی بنوي ساره په یا به ځون نشه کې څه کوي ورکي الجم یوم القیامت دې سړي تخلی ته به کمبړای وروچول شي لګوم وروچول شي تنبیزاک وروچول شي بلجام من النار دی ور ولا کمبړای تنبیزاک نکیل. رواه احمد وابو داود والترمذي ورواه ابن ماجه عن انس. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم اوس دې کې خبره کې کوي سړی لم دې د پاره زدا کو سو کې دا کارونه وکي نه دا سړی په جهنم ته سي سره دې سړي علم زدا کړو ځکه اوسې من طلب العلم کوم سړی علم صرف دې د پاره زدا کې ليجاري به العلماء سدي په زاری د چو کې علما سره ځون برابر کلون دي لیکلي برابر کو نه ده زونو سره برابر کی زونو سره شکی زونو سره وتلی و سره وازن کی څه زاده سي مقابله کې چې ته کې عالم سره کس یا سره پنجا چي چې ته کې کس یو سره ساروي لکه غوڅکی سره ملويږي و سره پشکیږي کنه سارو سره وای چوک په کرور نه پرګدیار سړی رچنوي روشه تو چز د تو زوس چیک روشه تو چز د ته دغه مثال جواب راکو کته عالم خال شرموي مجلس کې رو په چیرې ته دروشه کنه دغه مثال جواب راکو مجلس کې غریب بی خوانده کې پیکای کې زیړه خلشي غریب او مساله سړی ارزو کې زدا نه وي یا به چې د دیوانو کتار زدا کړي بس ما کې بخال رګیروي او خلکو ته ځون خو وګوري پلانکای سړی لار کړي بل ورځ مصالې کې
او لیماري به السفهاء یا دې په ذریعې سره علم یې دې دپاره زده کړی چې جګړې وکړي لاندې لماریا لاندې لیشل که لیجادله جدل جګړې تیل شي چې دې پر جهلیانو سره جګړې کوي جاهلیانو سره جګړې څنګه کوي جاهلیان خاصې نه پوهېږي او سره خبرې بینوه نغاسې خدای والي دا به سره څه کوي بس ما جهالت به ورسره کوي کله به په یوه خبر ورپېټ کوي کله به په یوه ورپېټ کوي فتواګانې به په لګوي چې ته فاسق جاهل وګرځېدلې ته رزیلې ته نه پوهېږي نو چېړې چې شته څه خو نه پوهېږي خو ما هغه کوه ورسره یا دې دپاره استملی علم او یصرف به وجوه الناس الیه څه د خلکو مخونه ځان ته راوړي د خلکو توجه ځان ته راوړي مخ رړول معنا توجه رړول خلکو کې ځان مشهور کي خلکو کې ځان ښه کي وخیږي سرې خال مو ښه کي قبول مو کي خواښ مو کي سره دا کس منل شي که دا اراده وي بیا خو دا تابو ده خو که دا اراده نه یاسي چوته خلکو توجه شي هغه بیا ځونه نه خبره هغه خو د الله طرف نه شوله چې یو سړي ته خدای توجه د خلکو ډیره کي خو یې داسې په زور خلکو توجه رمتوي مقصد یې اندوی سوره کې که نورې خبرې څه خلکو توجه رموته شي چوک بره د چیره کوي چوک بره د چیره کوي چوک بره د چی خلي ادخله الله النار خدای به جهنم ته داخل کی رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما کوم سړي د علم شرعي زده کړلو مما هغه علم یبتغى به وجه الله دې سره خو د الله رضا لټول شي دې سره خو د الله ولا خوشحالۍ لټول شي یبتغى من لټول شي خو دې سړي انداغه علم چې دپاره زده کړو د دې څه لا یتعلمه نه یې زده کېدو سړی خو زده کوي صرف دې دپاره الا لیصیب به عرضا من الدنیا چې د دنیا ولا څه مقصد ته ورسېږي لیصیب لاندې لیکلي لینال یحصل بذلک العلم په دې علم سره حاصل کي وګټي چې شه عرضا منه متاعا لاندې لیکلي سمنونه شیان من الدنیا د دنیا ولا لم یجد عرف الجنه دا سړی به د جنت خوشبو ونکسي او بی بونه کی بی ته به نشي محسوس و بی نه ګوري هېڅ کله به دي بنې دغه د مور تاشي او مور شودي شي که دي خو وکتلو دا شی عرف دا په فتحې سره ویل شي عرف که عرف ته ویل غوره خو بیا د خلکو له عرف ته ویل شي عرب شي بیا چې شتل شي چرګې چرخولک ته ویل شي عرف دا عرف ته عرف الجنه منه د جنت خوشبو یوم القیامه قیامت ورځ یعنی ریخها رواه احمد وابو داود وابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیه الصلاة والسلام یو خصوصي دعا کړې ده نضر الله عبدا الله د هغه بنده تر و تازه وساتي نضر ينضر تنظیر تازه کول تل شي وجوه ناظره تازه مخونه خوشحالي وي په انوارات وي په خلګيږي سپیر غټه سپیر څټله نه وي نه الله د هغه سړی سپیر غټه سپیر څټله ما کی الله دې څه کی بختوار کی الله دې خوشحال پشول کی هغه سړی سمع مقالتي څه دې مو خبرې ووري ایمو له کومه خبرې مقاله خبرې تیل شي یا لیکله شوي هغه دې واورېدلو زده یې کړلو فحفظها مغه خبره به په زړه سره یاده کړله به سر وچشم په زړه سره یاده کړله صحیح ده ووعاها او بیا ښایي وساتله مغه شایته محفوظه وساتله یاده وساتله واداها به مخته بل کس ته یې وارسوله لکه څنګه یې زده کړي یو مغسې بیا بل بني ورزده کړله فرب حامل فقه نه دا سړی د خدای تازه کي ښه بل سي کله کله به داسې څه فرب حامل فقهن کله کله به یو سړی د فقه اوچتونکی به فقه علم به زده کړي په یاده بنې غیر فقیهن خو وربنې پوی به نه وي شو خو صرف به راوچاته کړي وي ورب حامل فقهن کله کله یو داسې سړی وي څه فقه به زده وي اوچاته به کړي خو دا به داسې سړي ته ورویر کي الا من هغه چاته هو افقه منه څه دا به دې نه ډېر پوی وي څه مقصد شول کله کله تاسو به کتلی چې استاد به وي هغه به سبق ورزده کې خپل شاګرد ته ښه همدغه شاګرد به دې نه تکړه وځي انده زمانې کې دا شی ته وي کله کله تاسو ګورئ دغو ډاکټرانو ته په سکوټرو باندې خال دوایي راوړي که خیال مو وي همدغه ډاکټرانو باندې خرڅوي که اپنوي وله که نه اوس د کوم سړی د دوایي راوړي سکوټر باندې دې تنخوا لګېدلې 20000 15000 10000 دا غریب په خپله دې باندې نه رسېږي چې یاره دا دوایي څنګه استعمالېږي څنګه یې ورکول شي د واړه دپاره که کاټه دپاره دې وله څه اثرات دي څه اثرات نه دي صرف وړي د چوته یې راوړله دا ونه پوی دا ډېر که نه اندشه ته ځنه استادان دي چې هغو صرف تش علم راوړي رايادې کړی وي اپوی په درونی خو د چوته څه ورواچي د شاګردانو ته د دینه به زوت په پوی وي
ثلاث درې داسې شیان دي لا یغل علیهن قلب مسلم څه دي کې د مسلمان سړي زړه ټینګواله نه کوي. لا یغل ویل شي لا یغل څه دي کې د مسلمان سړي زړه خیانت نه کوي، کامای ورکې نه کوي، ټینګواله ورکې نه کوي، ورکې کاس کینه نه کوي، د بل نه پټولې نه غواړي چې بل نه شکي پټ کي یا بل ته زړه کې ماټوکه راولي. لا یغل علیهن قلب مسلم د مسلمان سره زړه کې ماټوکه نه رسېدي سره بلکې زړه ورسره خوږېږي زیاتي. اخلاص العمل لله تعالی الله دپاره عمل خالص کول. که سړي الله دپاره عمل خالص کوی ثواب هم میلو شو، کومه نتیجه راوځي او خاص میلګي. که اخلاص ورکې ونه کو ثواب خې نشه میلو، که څه میلو شو دنیا ولا ټیټه نشه میلو بیا پاتې. خې اخلاص کې پیدا شوی سه الله خو راضي شو، که دنیا نشه میلو یوه پیدا خو وشوه. نمبر 2 والنصیحة للمسلمین مسلمانو دپاره خیر ساتل. لاندې لیکلي اراده الخیر ښې ارادې ساتل، چا دپاره بده اراده نه ساتل. نمبر 3 ولزوم جماعتهم د مسلمانو جامع سره اوسېدل. جامع نه چې مراد علما اهل حق، علما اهل حق دا چې د جماعت ته د اسلام ولا جماعت الاسلام ده همدا چې کې د انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام ټولګی ده د هغو چې د نایبین دي. فإن دعوتهم تحیط من ورائهم ځکه چې د دو لکم دعوت ته فإن دعوتهم د دو لکم دعوت ته که نه د ده علماو له د دغو نیکو خلکو لکم دعوت ته تحیط من ورائهم د ورسته کسانو پسې احاطه کوي، د ورسته کسانو ځان پسې شکر کنش کوي. څه معنا د شیطان نه محفوظوي. څنګه انده علما دي خبرې کړي که نه پلار نیکه تیموته اندي مو پلار نیکه پوی کړي سر استادانو داسې یلو وګوره می ورائهم نه ورسته کسان مو هغونه ورسته و که نه اوس مو پسې کوم نسل رسي مو هغو پویو که سره داسې کلمون نشي پاتې دوله خبرې به دوته پاتې شي. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه احمد صاحب دا روایت کړه د ترمذي صاحب والترمذي وابو داود بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت الا ان الترمذي وابو داود صرف امام ترمذي او امام ابو داود څه ده لم يذكر الثلاث نغو دا ټکی نه ذکر کړي ښه کنه ثلاث لا يغل عليهن لا يغل عليهن الى اخره دا ټکی ورکې نه ذکر کړي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه السلام دا خبر کړي نضر الله امرا الله دا انسان تر تزاوستی سمع منا شيئا سمونه چې دینی خبره ووري فبلغه بیا مغه خبره خلکو ته مخته ورسي کما سمعه لکه څنګه یریدل دا هو به هو ځونه ناکامای زیاته ورکی ونه کی او کله کله تاسو دا خبره اورئ فرب مبلغ کله کله هغه سړی هغه ته خبره را ورسول شي ته مبلغ یل شي د چوکي ورسید او بیلا کاسته د چوته سره ورسول شي د مبلغ یل شلون باندې بزابري د کوم سی ورسې کنه دلوندې وزیر مبلغ ویل شي فرب مبلغ کله کله هغه سړی چې د خبره رسولي شوی ده دو ډیر حفاظت کوونکی وي د هغه نه څه چوته رسولي د هغه نه د زیات محافظ وي او عاله هغه د پر ډیر زیات یاد ستونکی حواله نشي لیکلی ای احفظ للحديث حدیث زیات یاد کوي او افهم زیات پوهیږي او اتقن زیات پوخ ستي وم لیدل درې ټکی لاندې ندی د پاره ډیر زیات ستونکی من سامعين دی اوریدونکي نه. رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الدارمي عن ابي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فرمایي سدیمو طرف نه کله حدیث بیانوي بیډر په احتیاط سره بیان د سمای سو پیغمبر سمیر دي کته یقیني پته او ټیک ته کوي یقیني پته نو زیات نو دل شي سره حدیث مفهوم دادا یا زیات نو زیات دل شي سیوا خبر نه وره مو یو خبر ورده کسه کمای په شی اله د مو کې د سبرګي ای بیا نه اتقوا الحديث عني ابل اسلام سمونه به احتیاطي سره حدیث بینول نه ځان وساتای اتقوا الحديث ځان وساتای دی حدیثونه عني سدی مو طرف نه بس بدړه شکای بینوي بغیر د سر ډار نه بغیر د خوف نه ها الا ما علمتم کوم شی یقینا د معلوم هغه به بینوي هغه کې خود شه د اوس مده د دوا وکه صلی دغه سره تازه کی فمن كذب علي متعمدا کوم سره په زور باندې مو باندې خبري را وتړي کوم خبره مونږ کړي سپیمبر سم کړي دا خو دې معنا خداش زون خيار غني غنه نه ځونه نه خبرې پور تړي دوه چې خبره نه کړي تور پریس پلنکی د سیری د زړه به چوديږي نو دوه پیغمبر سم ته ضرر رسول شو درويخ په تړل شو نه د سړی ته پکور د فل يتبوء مقعده ځون د پاره د کورسۍ کېږي د من النار د جهنم کې
مقعد اصل کې شي تل کوم باندې سړی کینی مرادونه شدر ټیکانا دی وسیدلی زوی مراد ځکه کوم ځکه سړی وسیږي ماځي کینی پسیږي سملی کنه بل تبوا ځون ته د جوړ کې مقعد سملستل کې نستل پسیدلی زوی من النار په جهنم کې رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر او د ټکی ورګنی وروړي چې تخل حدیث عني الا ما علمتم اځ کې بل شند سمن کذب علی متعمدا فلتبوا ټکی دی وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فرمائی من قال في القرآن کوم سړی قرآن کې داسې خبره بیان کې ساغا دی خدای نه درغلی رسول الله نه دی صحابي نه دی ائمه مجتهدین نه د کړي خپل سره کوي برأیه منه په خپل مشورې ورکې مسالې ربوسی په خپل یری مو ذهن کې دا خبر رسی صدا مسله بده شي د قرآن له تفسیر د دسي تو ذهن تر قابل کوم زنه شوالو ځکه چې د قرآن له تشریحات مکمل شوي دي او کوم څه شدي اصول دي قواعد دي علماء لیکلي دي ها کبه دا سړی شو د خدای انوارات خدای وت انوارات درکړي زړه کې پوي دا اصول ارشد ازدادي فروع ازدا علوم شرعي ازدا غنابت کدي زړه کې څه د وجداني خبر روغله ناغه جایز شته دا جواز شته دا خورای نشي استعمالول فل يتبوأ مقعده من النار هغه سره د ځون ته ټیکانه جوړه کی وفي روايه من قال في القرآن بغير علم کوم سره قرآن کې د خبرې کې علم سره نشه ځون مسالې روبوسي فليتبوأ مقعده من النار ځون د پر ټیکانه جهنم کې جوړه کی رواه الترمذي وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه کوم سړی قرآن کې مسالې د خپل مشورې او ذهن نه روبوسي فاصواب اگر چې د مسله ټیک بیان کړه فقد اخطأ بیا دی غلطي وکړه اگر چې خبره صحیح کړي دا کنه خو بیا به دا غلطه شمرل شي ویل ځکه د تفسیر خنه د استعمال کړي خپل عقل استعمال کړو او دا یلی شی د قرآن کې عقل نه چلیږي قرآن کې به ناقل چلیږي رواه الترمذي وابو داود وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمای المراء في القرآن قرآن کې جګړې کول جګړې سمنه یو آیت ربوسی به بل آیت سره جنگای سره دی معنا د سینه د دې سیدا کفر اندي سره کفر توجیه کفر ته نږدې کیږي رواه احمد وابو داود